په سنتو یا په نفلو کې که درنه هر یو رکعت تش شو نو ګورې سجده سهو در باندې لازم د سجده سهو به کې. د هغې وجه دا ده چې په نفلو په سنتو کې تش رکعت نشته دی. سنت که ته 2 رکعته کې او که 4 رکعته کې او که د هر ټیم سنت کې نو تش رکعت پکې نشته. نو چې تش رکعت نشته ټول ډک دي نو چا نه چې ډک په غلطۍ کې تش وشي یعنی د ولد والین امین نه پس پکې صورت ونه وي قرات پکې ونه وي نو په ده باندې سجده سهو لازم د دی به په اخر کې څه کیږي سجده سهو به کوي. په دې مسله به تاسو پوهه شوي یې. وتر واجب دی د ماسخوتن نو هغه 3 وانډه ډک په هر رکعت کې به د ولد والین امین نه پس صورت وي. که دغه کوم چا نه په غلطۍ کې یو رکعت تش وشو نو په ده باندې سجده سهو څه ده جي دا پې باندې لازم ده. اوس فرض ته راشه نو فرض چې کوم 2 رکعته دي لکه د سهار 2 رکعته فرض کې یا د جمعې د مونځ 2 رکعته فرض کې نو دا دواړه ډک دي په دې کې هم تش نشته دی. د جمعې د مونځ 12 رکعته جوړیږي 4 رکعته سنت د جمع نه مخکې 6 رکعته سنت د جمع نه وروسته نو ما خو درته ویل چې په سنتو کې خو تش نشته نو دا هم ټول ډک شو 2 رکعتې فرض دي غم ډک شو نو د جمعې په مونځ کې تش رکعت نشته د هغې ټول رکعتونه څه دي جي هغه ډک دي. اوس راشه فرض چې کوم 4 رکعته دي لکه د ماسپښین 4 رکعته فرض ته کې د مازیګر 4 رکعته فرض ته کې د ماسخوتن 4 رکعته فرض کې نو په دې کې لومبني 2 ډک دي او وروستني 2 پکې څه دي جي دا پکې تش دي. فرض چې کوم 4 رکعته دي لومبني 2 به ډکي وروستني 2 به تشي. په دې ډکو کې که چا نه په غلطۍ کې یو تش پاتې شو یا تی دواړه تش پاتې شو په ولد والین امین ښکته شو قرته صورت یې پکې ونه ویو نو سجده سهو پې لازم ده په سجده سهو یې مونځ صحیح کیږي. صحیح شوله خو که تش تې نه ډک شو تش رکعت تې نه غلطۍ کې ډک شو نو په دې باندې سجده سهو نشته. په دې به هم تاسو پوه شوي یې. اوس راشه فرض چې کوم 3 رکعت دي لکه د ماښام 3 رکعته فرض دي نو په دې کې لومبني 2 ډک دي او وروستنی یو پکې څه دی جي تشته. تاسو په دې مسله پوه شوي یې. اوس یو کس په داسې ټیم کې د امام سره په مونځ کې شامل شو چې د ده نه 3 رکعته تلي دي 4 رکعته فرض مونځ دی 3 تلي دي او یو یې رالاندې کو نو دی چې اوس امام سلام وګرځوي که نه او دی پاسي نو د سبحانه نه به دی شروع وکړي الحمد به مو وایي ولد والین امین نه پس به صورت مو وایي دا رکعت به ډک وکړي. سجدې له چې لاړ شي نو دی به په دې اول رکعت دلته به په قاعده باندې کینی په عبدهو ورسوله به پاسي د بسم الله الرحمن الرحیم الحمد نه به شروع وکړي دا رکعت به هم ډک وکړي. نو چې سجدې له راشي که نه نو دلته به ډایرک پاسي نو ګوره دا 2 رکعته ډک شو ول به دی ډک کوي خو په منځ کې به دا وړه قاعده وي نو چې پاسي نو بیا به الحمد بسم الله الحمد شروع کړي نو په ولد والین امین به ښکته شي د اخري رکعت به څه وکړي تش به وکړي ځکه دلته 2 ډک تلي او یو ترې نه تش تللی او یو تش د امام سره څه کړی دی رړولی دی. او که 2 رکعته تې تلي نو 2 رکعته چې تلي بس پابس یې همغې طریقې سره به 2 رکعتو کې په لومبي رکعت به پاسي او په دویم رکعت به څه شي کې بني. خو که د ماښام په 3 رکعتو کې 2 رکعته تلي د ده نه نو د هغې طریقه به یې دا چې پاسي نو په لومبي رکعت به قاعده کوي بیا به په عبدهو ورسوله پاسي او بیا به کینی اتحیاتو به پوره ووایي او سلام به وګرځوي 2 رکعتونه به ډک کوي هلته به په منځ کې څه راځي جي قاعده به راځي. دا ډېره هم مسایل دی او تاسو یقین وکئ دومره کسان یې تپوسونه کوي ډېر خلک دي چې د دې اسانو مسایلو نم خبر نه دي نو مهرباني وکئ د هغوی سره شریک کئ دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. وینه مریض ته د ثواب په نیت ورکولی شي او که نه او په دې کې ثواب شته او که نه شته. وایي چې موږ د یو عالم بیان واورېده هغه دا خبره کوله چې مریض ته وینه ورکول خو جایز دي خو په دې کې به د ثواب نیت نه کې ځکه چې وینه نجسه ده او حرامه ده او په نجس او حرام سیز کې چې څوک د ثواب نیت کوي نو په دې سره دی د ایمان نه خلاصیږي. نو د دې خبرې لږ وضاحت وکړه. جواب ګوره چې دا خبره خو ټیک ده چې وینه نجسه ده او حرامه ده د قرآن کریم په آیت سره صفا طور ثابت دي چې وینه قطعي نجسه ده او قطعي حرامه ده. هغه که د انسان د بدن بهیدونکې وینه ده او هغه که د زناور د بدن بهیدونکې وینه ده که په کپړو ولګي د کپړې به نجسې وي که د خوراک څښاک په سیس کې پرېوته هغه به د استعمال قابل نه او که په اوبو کې یوه قطره پرېوته نو اوبه به څه جي نجسې وي. او حرامه د هیڅ قسمه فایده اخیستل تی جایز نه دي په عام حالاتو کې په نارمل حالاتو کې. زما د خبرې ته لږ سوچ کوئ ښه په عام حالاتو کې په نارمل حالاتو کې د دغه بهیدونکې وینې نه هیڅ قسمه فایده نشي اخیستی او که څوک ترې نه فایده اخلي نو په دې به دا سړی سخت ګنهګار وي او د الله په نسبت سوي مجرم به وي. اوس حادثه د سپې خشوا چې د یو مریض په حق کې یو ماهر ډاکټر دا فیصله وکړه چې که ده ته دومره وینه څوک ورکړي او د ده بدن ته دا وینه وخیږي نو د ده زندګي به بچ شي او که دا وینه څوک ورنکړي نو د ده زندګي یقیني څه کې ده په خطره کې ده. نو دلته اوس ضرورت شو دا خو نارمل حالت نه دي عام حالت نه دي دلته اوس ته دې مریض ته وینه ورکړي نو دا خو ته فایده اخلي نو دا جایز شو یعنی ګناه پکې نشته. صحیح شوله که نه خو دلته د ثواب د نیت خبره ده نو د ثواب نیت به په دې وینه نه کې چې په دې وینه ماته ثواب میلاوي
په وینه به د ثواب نیت نه کې، وینه نجسه او حرامه ده. ټیک شوله. د ثواب نیت علما وایي چې د ثواب امید شته، خو چې کله دا نیت چیرې د انساني همدردي کومه زه او په دې سره به د انسان زندگی بچ شي، نو په دې باندې امید شته چې الله به دله څه ورکي، اجر به ورله ورکي، او دلته بیا د ګناهګارېدو او یا د ایمان د خطرې څه خبره نشته. دا مسله دارالعلوم دیوبند هم ذکر کړې ده، د کراچي مفتي نام الحق صاحب او بعضې نورو فتاوو هم دا مسله څه کړې ده، ذکر کړې ده. اوس دا خبره چې دا بلډ بینکونه چې کوم د ادارې دي د وینې والا چې د وینې عطیې ورکوي او ثوابونه وګټي او جنتونه وګټي، او چې د یو انسان زندگی انسان له دې وینه ورکړه او یو انسان دې بچ کړو لکه چې ټول انسانیت دې بچ کړو، نو دا خبرې صحیح نه دي. او نه به داسې ادارو له په عام حالاتو کې وینې ورکوي چې دا پتې نه لګي چې آیا دا دوی خرڅوي که څه پې کوي، ځکه خرڅول هم جایز نه دي. دا بیع باطله ده چې څوک وینه خرڅوي، نجس او حرام سیز دا مال متقوم نه دی، نو دا خرڅیږي نه، بیع باطله ده، پیسې حرامې دي، اخیستل خرڅول ناروا دي. د یو کس سخته مجبوري شي او په پیسو ورته ملاویږي، هغه خو بیله مسله شوه. خو عام حالاتو کې، نارمل حالاتو کې چې دا کم د بړا چړا کر خبرې کیږي چې دومره ثوابونه او دا وګټي او ټول انسانیت بچ کوي، نو دغه خبره کې لږ احتیاط پکار دی. باقي چې دغه خبرې مسلې کم وضاحتونه هغه ما ستاسو مخې ته کېښوستو. وصلی الله علی النبی الامین. خوب کې درته احتلام وشو، یعنی غسل در باندې واوړېدو او ستا یقین راغی چې ماته احتلام وشو، خو چې بیدار شو نو منی خارج شوې نه وه، نه لونوالی شته دی او نه په کپړو باندې داغ شته دی. دا یاد ساته چې غسل په دې باندې واجب نه دی چې په دې مسله باندې ته پوهیږي. اوس بالکل د دې الټ مسله وکړه، خوب دې د سره کتلی نه دی، خوب کې احتلام درته د سره یاد نه دی، خو چې بیدار شو نو په کپړو باندې لونوالی شته، داغ شته په کپړو باندې. نو ګوره دلته اوس مسله ده که ستا یقین ده یا د غالب ګمان ده چې دا منی ده، نو غسل در باندې واجب دی، لازم دی، غسل بکې. او که یقین دی چې دا منی نه ده، دا مزي ده یا د بل څه لونوالی دی، نو بیا در باندې غسل واجب نه دی. او که شک ده چې دا منی ده او که مزي ده، منی ده او که بل څه دي، شک په دې خبره کې، نو بیا هم د راجح قول مطابق در باندې غسل واجب دی، غسل بکې. دا ډیره ضروري مسله ده چې په دې باندې تاسو پوهئ. بل یو کس تپوس کوي چې کله زه غټ او دسماتې کوم نو زما معده اکثر سخته وي، د دې سره مانه زور سره منی خارجیږي، نو آیا وی په دې غسل شته که نشته؟ جواب دا دی چې اکثر دا منی نه وي، مزي وي. صحیح شوله که نه؟ خو که منیم خارج شي نو په دې سره غسل دلته نه لازمیږي، ځکه منی خارجېدو سره غسل اله لازمیږي چې دا په شهوت سره وځي د بدن نه. صحیح شوله چې د دې نه پس د بدن شهوت کم شي، ختم شي، نو هغه طریقې سره منی وتلو سره غسل لازمیږي او په دې سره به غسل واجبیږي، نه چې بغیر د شهوت نه د بدن نه وځي. په دې مسله باندې به تاسو پوه شوي. بل یو کس تپوس کوي چې زیرناب ویښته چې کله سړی کټ کي نو آیا د دې نه پس غسل لازم دی؟ غسل به خامخا کوي. جواب دا دی چې زیرناب ویښتو کټ کولو سره غسل لازمیږي نه، که غسل وکړي بهتره ده چې صفایي پوره راشي، خو که صرف زیرناب ویښتې کټ کړه هغه ځایونو صفایي وکړله نو په دې سره په ده باندې غسل لازمه نه دی، چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بل یو کس تپوس کوي چې غلط خیالات سړي ته راشي یا غلط نظر استعمال کی او هغې سره د ده نه نری اوبه خارجي شي چې ټینګوالی پکې وي او رنګ یې د اوبو په شانې وي، رڼې وي، نو آیا دې سره غسل لازمیږي که نه لازمیږي؟ جواب دا دی چې دې سره غسل نه لازمیږي. په خبره باندې پوه شو؟ غسل چې کله منی خارجه شي چې د هغې نه پس شهوت ختم شي نو هغې سره به غسل لازمیږي، دې سره غسل نه لازمیږي. بل یو کس تپوس کوي چې د عذر د وجې نه که په غسل کې تاخیر راشي نو آیا دې کې څه ګناه شته که نه؟ جواب دا دی که د عذر د وجې نه په غسل کې تاخیر راشي نو په دې کې څه ګناه دا نشته دی، خو دومره تاخیر به نه راولي چې د مانځه ټایم هم په تا باندې تیر شي، چې د مانځه نه مخکې ته غسل وکړې او مونځ پکې وکړې، او که د مانځه ټایم هم تیر شو تا غسل، نو دا بیا سخته ګناه ده، دا بیا لویه ګناه ده، نو بیا د دې نه ځان ساتل پکار دي. نور که د عذر د وجې نه لږ تاخیر راشي یا د مونځ ټایم نه دی او سړي نه پکې لږ تاخیر راشي نو دا بیا څه خبره نه ده، اگر چې بهتره دا ده چې سړی غسل کې تاخیر را نه ولي. دا ډېره هم مسایل دي او د ټولې معاشري مسلمانانو ته ضرورت دی، نو که هغوی ته یې ورسوئ نو دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی